بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. امید در کوم چې تاسو ټول په ټیک ټاک کې الله پاکم خوشاله آباد ساته. الله پاکم د هر قسمه درد غم د هر قسمه مصیبتونو په امان ساته. الله پاک دې زمونږ او تاسو ټول حاجتونه د خپل دربار نه پوره کړي. الله پاک دې موږ او تاسو ټول مکه مکرمه ته او مدینه منوره ته بار بار د حج او د عمره لپاره د بوتل کی. نن چې کومه زمونږ وظیفه ده دا ډیره زیاته اعلی وظیفه ده، ډیره زیاته قیمتي وظیفه ده. یاد ساتئ چې کوم بنده را وظیفه کوي نو الله پاک به د انسان د تنګ دستۍ نه په امان کوي. څومره زمونږ خویندې دي، څومره چې زمونږ ورونه دي، دغه رنګې څومره زمونږ میندې دي، دا ټول کو دا غواړي الله پاک دې زمونږ غریبي دا ختمه کړي. الله پاک دې زمونږ غریبي په مالدارۍ باندې بدل کړي. نو هغوی له پکار ده چې د ماښام د مانځه نه بعد دغه رنګې د میا د ماسخوتن د مانځه نه بعد دا وظیفه کوي. انشاءالله العزیز الله پاک به د دوی نه غریبي دا ختمه کړي. یاد ساتئ چې دا وظیفه د ماښام نه بعد هم کولی شي او دغه رنګې د ماسخوتن نه بعد هم 11 پیرې دا کولی شي. دغه رنګې بعضې وروڼه داسې وي چې هغوی ته روزګار نه میلاویږي. نو که یو سړی د روزګار دپاره صورت مزمل په دې طریقه باندې ووایي چې په کومه طریقه باندې موږ هایو انشاءالله العزیز په یو څو ورځو کې به ته الله پاک روزګار ورکړي. یاد ساتئ چې څومره زموږ او ستاسو یقینه دا مضبوط و نو دومره به دا وظیفه محترمه دا کار کوي، دومره به دا وظیفه دا پاورفولي. دغه رنګې بعضې وروڼه داسې وي چې هغوی کاروبار روان وي एकदम کاروبار ته په ټفه باندې ودرېږي. نو دغه رنګې ټف کاروبار محترمو دا روانول او دا اعلی درجې ته رسول نو صورت مزمل دی د ماښام د مانځه نه بعد یا دی د ماسخوتن د مانځه نه بعد 11 پیرې په دې طریقه باندې وایي انشاءالله العزیز الله پاک بوله کاروبار روزګار دا روان کی. دغه رنګ محترمو د رشتې حوالې څخه موږ خبر وکړو. یو سړی داسې دی چې د هغه رشته نه کېږي، ډېرې جرګې وکړې خو مزه نه کوي. دغه رنګ زموږ خویندې بعضې داسې وي چې ډېرې زیاتې رشتې لاړې شي راشي خو څه مزه نه کوي. د هغې دپاره کو دا وظیفه کې انشاءالله العزیز په یو څو ورځو کې به الله پاک ټولې مسلې دا ختم کړي. دغه رنګې کو تاسو ته څه مشکل کار راپېښ شي او دا مشکل کار دا ختمیږي نه، دغه رنګې تاسو وایئ چې دا مشکل کار ډېر زر ختم شي په ښه طریقې باندې په اسانه طریقې باندې نو صورت مزمل ولا وظیفه کوي انشاءالله العزیز یو څو ورځو کې به ستاسو مسله حل شي. لنډ خبر دا شوله چې څومره حاجتونه دي زموږ او ستاسو د هغې دپاره یې وظیفه کولی شو او دغه رنګې څومره چې پریشانۍ دي، څومره چې مشکلات دي، څومره چې ټینشن دی، څومره چې تنګ دستي ده او څومره چې غریبي ده د هغې د ختمولو دپاره صورت مزمل دا ډېر زیات پاورفول دی. راځئ چې زه د نن وظیفې طرف ته نن چې کومه زموږ ټافیک دی زموږ کوم وظیفه ده دا د صورت مزمل ده. ترتیب به محترمو د وظیفې دا وي چې کله موږ د ماسخوتن مونځ وکړو یا کله موږ د ماښام مونځ وکړو نو موږ به صورت مزمل شروع کوو. خو د هغې نه مخکې یو خبره کوم، دا وظیفه به هغه سړی کوي چې د کوم سړي یقین دا به الله پاک باندې وي. دا وظیفه به هغه سړی کوي چې 15 وخته مونځ کوي. دا وظیفه به هغه سړی هغه زنانه کوي چې هغوی ځان ته ګناه نه ساتي. یاد ساتئ چې ګناه داسې یو عمل دی چې د انسان روزګار محترمه تباه کوي او دغه رنګ یو طرف ته وظایف هم کوه بل طرف ته ګناه هم کوه نو اور اوبه نه جمع کېږي. یا دغه رنګ په یو کمره کې اور او جمع نه نو کوشش به را کوو چې ګناه به لږه پرېږدو. انشاءالله العزیز بیا تاسو تماشه کوئ چې الله پاک څنګه زموږ او ستاسو حالات دا بدلوي. نو موږ به اول آخره 11 پیرې درود شریف وایو. 11 پیرې به لومبي کې درود پاک وایو او دغه رنګې 11 پیرې به آخر کې وایو او صورت مزمل به د ماښام د مانځه نه بعد یا د ماسخوتن د مانځه نه بعد 11 پیرې وایو 11 پیرې. یاد ساتئ چې کله موږ صورت مزمل وایو موږ ورسېږو فتخذه وکیلته
فاتخذه وکیلا دې پکې لږ ګورئ دغه ځای کې موږ وایو حسبنا الله ونعم الوکیل حسبنا الله ونعم الوکیل دا به 25 پیری وایو حسبنا الله ونعم الوکیل بیا ورپسې یا وهاب یا رزاق یا وهاب یا رزاق دا ورپسې بیا 121 پیری وایو بیا مخکې سورۃ مزمل دا ختم کو بیا بر سره سورۃ مزمل لا شروع کو چې وې دې ته راورسېګو فتخذ وکیلا نو 25 پیری حسبنا الله ونعم الوکیل او دغه رنګي 121 پیری یا وهاب یا رزاق ان شاء الله د یو څو ورځې وظیفې سره به الله پاک زمونږ او تاسو ټول حالات دا درست کی یاد ساتئ چې دا وظیفه سړیم کولای شي دا وظیفه دغه رنګ زنانه هم کولای شي دغه رنګ زنانه خپل خاوندانو لپاره هم کولای شي دغه رنګ بعض خوریان داسې وي چې هغوی ورونو لپاره هم کولی شي میندې هم د خپلو بچو لپاره کولی شي دا وظیفه یو بل لپاره ادا کولی شي الله پاک مو خوشحاله آباد ساته السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته